وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف الله. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. اصول دا تفسیر القرآن پلسو مباحث باندې موږ مشتمل ګرځولیو. مبحث اول په معنا لغوي اصطلاحي د قرآن او د تفسیر کې سره د موضوع او غرض د قرآن کریم او سره تعریف د تفسیر سره د معرفت د احوال النزول چې دریو اسباب النزول، امکنه النزول، ازمنه النزول سند سره داغی وضاحت شوی. مبحث ثانی فی بیان الفرق بین التاویل والتفسیر والتحریف. المبحث الثاني في بيان الفرق بين التاويل والتفسير والتأويل. دا تفسیر او دا تاویل او دا تحریف په منځ کې فرق څه شی؟ تاویل لغتن یا دا بابا دا تفعیل نه دی. اول یؤول تاویلا بمعنى الرجوع. او پنځ د متأخرینو باندې په شرع کې تاویل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح. د متأخرینو په نسبت باندې رجع د لفظ د راجح معنا نه مرجوح معنا ته لدلیل یقترن به د وجه او دلیل نه چې دې پسې معیشه وي. دا د متأخرینو په نسبت باندې د تاویل تعریف. او عند المتقدمین تاویل ویل شي رجع الآیات الى احد معاني المحتمله. رجع الآیات الى احد المعاني المحتمله. د آیت رجع کول یو د معنی محتمل ته. مثال په تور باندې فثلاثه قروء کې احتمالات د طهر او د حیض ته ترجع یو کې وی معنا ته یا ته واځي طهر مراد کې یا ته واځي حیض مراد شي. دا تاویل. رائے د متقدمینو په دې کې راجح ده چې تاویل په معنا د رجع الآیات الى احد المعاني المحتمل سره شي. اور چې صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح چې متأخرینو په قول کړی دی دا تاویل باطل دی. دا تاویل کار د اهل زیغ دی. اصلا تاویل چې کوم دی دا جایز دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د عبد الله ابن عباس سے پشان کی روایت د بخاری باندې دعا کړی دا چې اللهم علمه التاویل. الہ عبد الله ابن عباس سے تا تاویل د قران علم ورکی. نو که تاویلات په قران کریم کې دا جایز نه وي نو محبوب علیہ السلام با خپل ترزوی عبد الله ابن عباس سے تر تاویل دا علم دعا نه کول. ومتاخرینو چې کومه معنا کړی دا چې صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح دا خو تاویل د اهل زیغ دی. لکه چې رب کریم فرمایي منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء
ابتغاء تاویله ان دې لپاره چې فتنه لټای دې لپاره چې تاویل طلبای تاویل لټای نو دلته مراد د تاویل نه تاویل باطل دی عاقبت او کنه د شی معلومول دی او یا رجع د لفظ دا د مرجح د راجح احتمال نه احتمال مرجح لرا رهنو متأخرینو چې د تاویل کوم معنی کړی دا تاویل باطل دی او مطلقاً تاویل د قران کریم هغه ممدوح دی هغه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عباس ته په دعا کې ذکر کړی نو یا ماخوذ دی د تاویل نه په معنا د رجوع باندې پدې کې هم رجع د آیات د الى احد المعاني المحتمله د باب د تفعیل نه چې اول یؤول تاویلا او یا تاویل د ایالتنا بمعنى سیاست او محمود علوسی رحمت الله علیه پدې کې رد کړل په ثانی معنی باندې چې تاویل د ایالتنا بمعنى سیاست شي ځکه د ربط او مطابقت د معنی شرعي اصطلاحي سره بعید دی دا معنی لغوی د تاویل او د اصطلاحي د تاویل هر چې معنی لغوی د تفسیر او هغه په پرون سبق کې تیر شوی دی کله باب د تفعیل فسر یفسر تفسیران شي بمعنى الكشف والبيان والاظهار یا ماخذ د تفسیرین شي چې اعلی بین الطبيب والمریض معرفت د امراض باطنیو کوي یا د تفسیرین شي بمعنى القاروره یا مقلوب د سفر شي دا سلور قولا په معنی لغوی د تفسیر کې شي هر چې تاویل شو یا ماخذ شو دا اول یؤول تاویلا باب تفعیل د تاویل نه بمعنى الرجوع پدې کې هم رجع الآیات دا الى احد المعاني المحتمله او یا د ایالتنا بمعنى سیاست چې دا معنی بعید ده او مرجوح ده پمن د فرق پمن د تاویل او د تفسیر کې علماء د اصول تفسیر پدې کې مختلف اقوال لري تقریبا اتا اقوال ته تقسیم رسیږي یو ډله د علماء کرامو قائل دي چې د تفسیر او د تاویل په درمیان کې اتحاد دی ترادف دی په دې معنی باندې چې شرعاً یو شی دی په دې کې فرق نشته دا قول مرجوح دی د جمهور د قول خلاف جمهور علما وایي چې د تفسیر او تاویل په منځ کې فرق شته هغه علما چې دې کې فرق کوي هغه په خپل درمیان کې په دې اتفاق کوي چې فرق شته نو دا د جمهور قول خو په دې کې اختلاف دی چې دا فرق پس شي کې دی اول قول کې د امام راغب الاصفهانی دی امام الراغب الاصفهانی هغه وایي چې نسبت په من د تفسیر او د تاویل کې نسبت د عموم خصوص من وجه نسبت د عموم خصوص مطلق دی تفسیر عام دی او تاویل خاص دی دویم قول د بعض علماء دی اوای چې تفسیر بیان اللفظ بحيث لا يحتمل غيره او تاویل اغا صرف اللفظ الى احتمال بين الوجوه الكثيره تفسیر د یو لفظ وضاحت او ترجمه ده چې هغه کې احتمال د غیر نوي تاویل چې یو لفظ کې متعدد احتمالات وي تا دا لفظ رجع کې یو محتمل لره سواء كان راجحا او مرجوحا که احتمال راجح ته رجع وکړه تاویل صحیح دی که احتمال مرجوح ته رجع وکړه تاویل باطل د اهل زیغ کار نو قول د بعضو دادی چې تفسیر بیان د لفظ چې محتمل الغیر نوي او تاویل بیان د لفظ چې محتمل د احتمالات شتاوي دو قسم شو کرجع د احتمال راجح ته وکړه صحیح تاویل دی ممدوح تاویل دی کرجع د
یو کار. دریم قول د امام ابو منصور ماتریدی دی. اغوایت تفسیر هو المقطوع بأن مراد الله هو هذه. التفسير هو المقطوع بأن مراد الله هو هذا. تفسیر چې کوم دی د آیت داسې ترجمه ده چې قطعیت ور باندې وي چې مراد الله د دې آیت نه همدغه خبره ده. او تعویل چې کوم دی غیر مقطوع دی بیان مراد الله هو هذا. قطعیت نوی ور باندې چې د الله مراد به هم دا معنی ممکن دا معنی ممکن بل معنی. د ثلاثه قرو کې د قرونه چې حیض خلی دا په طریقې قطعی باندې نشي ویلې چې مراد الله به هم دا وي. که مراد ورنه طهر راغلی په طریقې قطعی باندې نشي ویلې چې مراد الله به هم دا وي. لفظ محتمل د احتمالینو دی. هر احتمال چې مرادیږي دا تعویل دی. قطعیت نشته پدې چې مراد دې همدا شي. څلورم قول د ابو طالب الثعلبی دی. څلورم قول ورکه د ابو طالب الثعلبی د صوفی دی. د تفسیر او د تعویل په منځ کې د تصوف او د اهل تصوف مذهب طرف ته رجوع کړي ده. وای التفسیر بیان ظاهر اللفظ والتاویل بیان باطن اللفظ. تفسیر د قران کریم ظاهری ترجمه ده. تاویل د قران کریم باطنی ترجمه ده. حدیث مبارک کی راضی لكل آیت ظاهر و باطن. هر آیت ظاهرم شته او باطنم شته دي. نو چې هر آیت ظاهر شته ظاهری ترجمه تفسیر دی. باطنی ترجمه تعویلات دي. صوفیہ حضرات وايي چې عبد الله ابن عباس سبتا دا اللهم علمه التاویل دعا وشوا نو دا د باطنی علم دعا درته چې الہ دته د باطنی علوم نه حصہ ورکي چې اسرار او معارف قرآنیه د دزده شي. او یقیني باطنی علوم د قران کریم هغه دومره زیات دي چې داغه حد نشته. ظاهری علوم علماء څنګه سره قبض کړي په تفاسیرو کې، خو باطنی علوم هغه لره حد نشته. او کتاب الله شریف کې بعض داسې مواضع شته چې پاغي کې بل صوفیه او رائے تذهاب کې نو صحیح ترجمه بروزي. علما د ظواهر چې څومره ورکی اوړي وروړي نو داغي کما حقه ترجمه نشي راځي. من جمله دا غینه د یو مثال تاسو ته پیش کم. د موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام په واقعا کې خضر علیہ السلام ورته په ما به اعتراض نه کوي. راز څه چلے وکا یو گشته سوره کړه دا غینه بعد یو ماشوم قتل. موسی علیہ السلام ورته قتلت نفسا زکیه بغیر نفس. قصاص نو اوچ پوچ دې دا پاک نفس قتل کا. لقد جئت شيئا امرا یا نکرا شرعن بدکار دیو کو. هغه ورته جواب کې رستوای دا به غټه ده د دې مور او پلار خلکو يرهقهما طغيانا وكفرا. د بیا پاغه دوړو باندې په کفر او سرکشي کې غلبه حاصله ولا داغي عقاید خرابول. نو ما مخکې نه چې کوم نه د سرا دا می قتل کا الہ بداغه په بدل کې هغه ته نور خي غني ورکی. پتہ غزیبانه دا اعتراض راځي دي انت
یو ماشوم دی هغه ماشوم لا اوس سرکش او کافر نه دی، بیا یو وخت کې غټیږي او سرکشي او کفر کوي، مور او پلار خرابوي، آیا په دې جرم باندې انسان قتلول شي؟ اوس یې سم نه دی کړی، بیا غټیږي، بیا به مور او پلار خرابوي، اوس خو نه دی خراب کړی، نو بیا دی ولې قتل؟ کدا څوک وایي چې د موسی علی السلام په شریعت کې دا روا او زمونږ دین کې ناروا دي، دا غلطه خبر ده، ځکه چې موسی علی السلام په اعتراض کړي لقد جئت شیئا نکرا، تا خلاف شریعت کار وکړه. کدا هغه په شریعت کې دا کار روا وي، ظلم یو شریعت کې روا نه وي، ظلم شرک دا کفر دا په یو دین کې روا نه وي. نشي کېدای چې هغه امت کې ظلم روا او مونږ ته ناروا دي، ظلم په هر ملت او هر دین کې ناروا دي. نو هغه ورتوی دی اعتراض په کړه چې بد کار دی کړی. نو بیا علما د ظواهر دی وسوړي راوړي د دې نه جواب وکي چې دا ماشوم ولې قتل کړی. دا خبره چې بیا غټيږي مور او پلار سره کشکې دا خو صاحب نه دی، اوس نه دي سر کشکړي بیا به کوي په دې سو قتلېږي نه. صوفیا حضرات د دې ترجمه داسې کوي او وايي چې دا نفس دا ماشوم دا یو کنایه وا، دا ماشوم چې کوم دی دا یو نفس او نفس، او مور او پلار د چې دی هغه یو قلب دی او بل روح دی. دا د عام ماشوم او مور او پلار نو، بلکې دا ماشوم نفس او مور او پلار د چې دی هغه قلب او روح. او خضر علیہ السلام چې دا قتل کانو دا وجل د نفس دی، موتو قبل ان تموتو، د مرګ نه مخکې مړ شي، حاسبو قبل ان تحاسبو، دا د نفس وجل دی، نفسونه مړ کوي. خلک وی فلانه ډېر خسړه د نفس وجل دی، نو د ماشوم وجل دا د نفس وجلو، ا د نفس وجل خو مامور به دی، او وی چې دا به مور او پلار سره کشکې دا نفس ان النفس الاماره بالسوء دی، همیشه په بدای باندې سړی ته امر کوي. نو چې په بدای باندې امر وکړي، روح عالم امر نه راغلی دی، هغه د غلام دی، ځکه عاشق دی، نو روح امزان سره مقدر کو، اپاک سیس چې روح دی ایم خراب کو، او قلب مور سره خراب شو، نو قلب او روح ځان سره خرابای، ځکه می دا مړ کو. او بیا وای دې لپاره چې یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتن، دا می مړ کو چې رب د دې دواړو تور کې غوړه د نه زکاتن نجات د پاکینا. یو بل نفس باور تور کې چې هغه نفس مزکی دی، پاک نفس دی. قد افلح من زکاها، کامیاب هغه څوک دی چې هغه نفس پاک کو. نو دا نفس چې مړ شي نفس مزکی به ته ملو شي، پاک نفس به ته ملو شي. هغه پاک نفس بیا قلب نه خرابوي، روح نه خرابوي، بلکې هغه د روح غلام وي، او روح کلم په بدای باندې عمل انسان ته نه کوي. سه مقصد می داو چې ابو طالب ثعلبی خبره تصوف خاطر اخکلی وای تفسیر بیان او ظاهر اللفظ، او تعویل چې کوم نه بیان او باطن اللفظ، د لفظ باطنی ترجمه کول، او ضرور باطنی ترجمه شته د قران کریم او باطنی علم شته. ځکه چې فضیلت صحابه کرامو ته په دغه علم الباطن باندې حاصلو. صحابه کرامو کې چې علم الاسرار والباطن کې کوم علمو هغه په رتبه کې مقدمو. دا فضیلت په علم الظاهر، علم التفسیر، علم الحديث باندې نو، که فضیلت په علم الحديث باندې وي نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حافظ الحديث دې 15 سره پاسه حدیث ته مروي دي. فکار دار چې شان په صحابه کرامو کې اولن د ابو هريره غږی دی، او کدا چرتا په علم التفسیر باندې وینو پکارو چې د عبد الله ابن عباس سے ابن پکې غږی دی. کدا چرتا په علم فقه باندې وینو پکار داو چې د عبد الله ابن مسعود سے پکې نوم غږی دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ
د فقه او په فتوا کې دومره شهرت صحابه کرامو کې نو څومره چې د عبد الله ابن مسعود صاحب په فن حدیثو کې دومره شهرت صحابه کرامو کې نو څومره چې د ابو هريره صاحب یا د عبد الله ابن عمر صاحب. نو دا نوم چې غږیږي د صدیق اکبر صاحب دا سبیل علم او سره چې هغه علم بیا د نور صحابه کرامو کې په هغه اندازه باندې نه و. حضرت علی سے مبارک وایي کزه کینم ا سوره بقره تفسیر لیکلو کم ندوا یو خان په باندې بار شي دوا یو خان دا ظاهری ترجمه نه ده ظاهری به څومره راغونډږي دوا یو خان خو د دنیا دا ټول حدیثم چې کوم دنو پنځو خان باري نو دا دوا یو خان چې د ډکیږي د اسرار دی معارف دی دقایق دی چې داغه حد نشته دی باطنی ترجمه دی. او بهتري هم دغه سیز کېدا. پنځم قول د امام الاصفهانی دی هغه اصولی دی د اصول فقه امام دی هغه فرق په منځ کې یو اصولی فرق کوي. تاسو د کتاب اقسامات پیژندلې دي په اصول کې حقیقت مجاز صریح کنایات خفی مشکل مجمل متشابه ظاهر نص مفسر محکم خاص عام مشترک مؤول عبارت النص اشارت النص دلالت النص اقتضاء النص. اغوای کچرته دا مشکل او د ظاهر ترجمه وا دا تفسیر دی او که بیان د مجمل کولو دا تاویل دی. اوای چې بیان د مجملات او تاویل دی او بیان د مشکلات او د ظاهر چې کوم دی او د خفي وغیرہ دا تفسیر دی. شپږم قول د بعضی علماء هغه دار چې التفسير يتعلق بالروايات والتاويل يتعلق بالدرايات. التفسير يتعلق بالروايات والتاويل يتعلق بالدرايات. اوای تفسیر تعلق تر روایت نسی تفسیر بار صحیح چې پاره کې مرفوع قول د نبی علیہ السلام موجود وي او یا صحابه کرامو قول وي خو په اجتهاد حمل نوي حکمن مرفوع وي او تاویل چې کوم نه هغه په اجتهاد پورې تعلق لري. قواعد د نحو د صرف او د معانی او چا استعمال کړل یو معنی راوست دا تاویلات دي. او تفسیر به منقول وي په مرفوع صریح کې یا په مرفوع حکمی کې. اوم قول د ابو النضر القشيري رحمه الله دی داو دا مخکینی قول من کې فرق نشته الفاظ جدا دي. التفسير مقصور بالاتباع والسماع والتاويل يتعلق بالاستنباط. او ای تاویل استنباط پورې تعلق لري او تفسیر چې کوم دی هغه سماع او اتباع پورې تعلق لري. هغه کې بس سماع عوید نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او یا صحابه کرامو. اتم قول د امام بغوی رحمه الله دی او د امام کواشی رحمت الله علیه دی. دای دوړ وایي چې التاویل صرف الآیه الى المعنى ما وافق لما قبله او ما بعده. تاویل چې کوم دی آیت داسې معنا ته راول دي چې سیاق او سباق سره لګيږي او تفسیر چې کوم دی تاویل په داسې طریقه باندې کول دي چې سیاق او سباق سره نه لګيږي خو سما ورکوي. رجع د دیوم دې تکیږي چې تفسیر هغه مروي وي او تاویل چې کوم دی هغه غیر مروي وي د قواعدونو فهم شوی وي. راجح قول په دې ټولو کې دا قول د ابو النضر القشيري او د امام بغوی او د امام کواشی او د بعض علماء چې تفسیر دا تر مرویات او تعلق نسی او تاویل چې کوم نه استنباطاتو پورې تعلق نسی او په استنباطاتو کې کسر د کلام معنی راجح تشیع او نو دا تاویل ممدوح ده
کما نه مرجوح تشیع دا تعویل د اهل زیغ او د باطل. او دې فرق سره وتا سودا خبره ذهن نشین کوي چې دا څومره تفاسیر معروف دي نن سبا دیتا چې تفسیرات ویل کېږي دا په حکم الاکثر، تسمیه د کل ده به حکم الاکثر. په دې معنا باندې چې اکثرا په دې کې مرویات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو تفسیرات منقول وي، نو ځکه او ته تفسیر وایي. ورنه په دې کې ډېر ځایونه چې کوم دي تعویلات راغلي دي، د دې مفسرین خپل اقوال په قلتو او قولو قلنا سره ذکر دي. نو دوی چې کوم اقوال ذکر کړی دي یا دې په کې د تابعین او اقوال راخستې دي، نو دا به تعویلات دي، ګوره تفسیرات نه دي. خو تفسیر ورته چوای نو دي کې اکثرا مرفوع روایات او د صحابه کرامو حکمی مرفوع روایات موجود وي، د آیتونو په ترجمو کې نو ځکه وته تفسیر وایي. نو لہذا که تفسیر روح المعانی دی، که قرطبی دی، که مظهری دی، که روح البیان دی، که روح المعانی دی، کدا سدا نور رازی تفسیر کبیر دی، کا تیسر الرحمن دی، او که وغیرہ څومره تفاسیر دی، دا ټول چې چرته دی کې پایت کې مرفوع قول پیش کا یا د صحابه کرامو حکمی مرفوع قول پیش کا، فبها ونعم به مقبول دی. دا غینه سیوای کا اقوال په قولو قلنا او قلتو سره ذکر کړل، نو دا اقوال به د اسلاف او د اقوالو سره مقایسه کیږي. که زمون حنفیانو کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د قول موافقو بس قبول دی، که مخالف وي اعتبار ورته نشته. زمانه د خبرو ټولو خلاصه دا ده چې محمود علوسی رحمت الله علیه نه به امام د مذهب نه جوړوي او د امام د تفسیر هم نه دی، د فقط ناقل او جامع د اقوال د مفسرینو دی. موتانه دومره تکړه دی لکه زمونږ استاد او د مفتی فرید صاحب چې څومره فرق دی. مفتی فرید صاحب مجتهد نه دی، دا خپل فتوا کدا اقوالو د سلف موافقه او مقبوله ده، کدا اقوالو د سلف مخالفه او اعتبار او تنشت خپل مقلد دی، او د مقلد تقلید کول شریعت کې منع دي. البته موتانه په دې باندې قابل دی چې هغه اقوال د فقهاو لپاره څومره جامع دي، نو موتانه یو هغه چې په اقوالو د فقهاو څومره علم لري، نو موتانه لرو. په دغه معنا باندې موږ نه مقدم دغه څه فرقونه د مفسرین او زمو استادی. د روح المانی صاحب مجتهد نه دی، دی مقلد محض انسان دی. دی چې اقوال ذکر کوي نو د اقوال په ګوري چې د چا دي. کدا قول په قولو باندې ذکر کړو نو دا قولو دا قول بر واخله د اسلاف او د قول سره مقایسه کی، که مقبول او هغه سره موافق او مقبول دی، که مخالف او مردود دی. ګوري طالبانو په ذهن کې روح المانی داسې شوی دا او روح المانی لیکلی دي کنه. که روح المانی پاره خبره کې تا ته مستند وي او تا ته دلیل وي، نو روح المانی د زادت هم ایمانه په ځای باندې مطالعه کا، هغه وايي زړون مقلد نه يم. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د ایمان د زیادت او د نقصان نه انکار کړی دی، او دا قول د نصوص د قران مخالف دی. ما په دې مسله کې مذهب پرې خېره وزته تلم او زی ور پسې قول د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خلاف راغی، مونږ په دیوالولو مونږ پر روح المانی څه کولتا. روح المانی خو چې مونږه نیغه کولنو په حنفیت باندې، وخت چې هغه حنفیت پرې خود نو مونږ دې پرې خود، مونږ په دسه کو. زمانه خبرو خلاصه دا ده چې د مفسرینو بے ادبی مقصد نه دی، خو مفسرینو نه امامان د مذهبونو ما جوړوي، د دې د اقوال مطالعه کوي. کبه یو قول چرته ستا خلاف راغی او د اسلاف او د فقهاو خلاف راغی، هغه واخلو دا پرېده بیا. دا جامعین دي، علما دي، رای لري. دې زمانه علما باندې قیاس کړه. هر عالم وګوره چې خپل تفردات لري کنه لري. فاره مسله